منو مو حبیب دی زه اګریکلچر ایکسټنشن افیسر ونه لور وزیرستان په ټول اول خو زه د اف ام 96 ډیره شکریا ادا کوم چې د می سره تکلیف وکړو او د تحصیل توی خو ویلیج ګلکش ته مو سره راغلل دلته می سره یو فارمر دی رضی خان په نوم باندې دی مشهور دی نو دا ته می یو دوای کړه گریپس آرچارډ ور کړی دي چې هغه سره وای شکل کې فینسینګ هم تا کړی دی دا تقریبا کل کیږي او ماشاءالله شو بهترین گروث یې هدی او تاسو په د بیک ګراوند کې وینئ او موږ ان شاء الله د سره په هر لیول باندې کوآپریشن هکي ټایم په ټایم باندې تر دې میغه چې څه داسې ډیزیز وي یا څه نور داسې د اګریکلچر ریلیټډ ایشو وي نو موږ تر دې می د موږ فیسیلیټیټ کوي دلته مخکې لکه فارم چې کیمي دلته د خلک بشکه گریپس چې کیم انګور دی دا خلک دا لکه اول بغینه ځین جوړول خو دته چاو چې کیما دو لاوړونو ته شخول داسې په مزي پرې تاړل نو هغه چې کله د موای نیوله نو چې کله ډاک شول دوی بیا پرې وتل او د کیم وای شکل کې کیم غدای فینسینګ دی او کیم سپورټ دی نو دغه سره دی په هاو کې پوسټ ویلوړي په دا باندې یو خو ډیزیز اټیک هډ ډیزیز کام کیږي او د چې کیم په لوند مزکه باندې پروت وي نو هغه خو ډیر انتهایی نو زکه دی انګور نو په دا باندې چې کیم د مختلف قسمه انسیکټس اټیکو لکه مثلا بمبره یسوک دا تر دریمي نو دغه سره چې کیم دا اوس پاو کې چې کیم دي نو ان شاء الله مې امید ده چې نیکسټ ایئر ته پراپر دي ته مې واه ورکوي دا دلته چې کیم تحصیل توی خله کې ویلیج ګلکش ته دلته چې کیم ماستر رضی خان دی دا ته مې دوای کړه بوغ ور کړی دی ټوټل په وزیرستان کې څلور کړه دی او دوا په تحصیل برمل کې مې لګولای دی او دوای کړه دلته مې لګولای دی د وزیرستان او چې کیم خاص کر د وانه تحصیل برمل یا توی خله یا د شکه چې څومره فارمر دي لته مو ریکوست دی چې تاسو کله هم فارمینګ کوي نو برای کرم تاسو د اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ په وانه کې دفتر دی تحصیل بلډینګ کې چې څه قسم فارمینګ کوي تاسو اګریکلچر ډپارټمنټ سره رابطه کړئ شي چې کا د ویجیټیبل سایډ وي کا د فروټ سایډ وي چې کوم ریلیټډ چې کوم د اګریکلچر ریلیټډ تاسو څه قسم مشورې سره کړئ شي تاسو راتلای شي دفتر مې دلای نو اني ټایم تاسو مشته کال نه کړئ شي او راتلای شي زه ماستر رضی خان میزم سکنه ګلکاش تحصیل توخلو اوسیدونکی یم دا د ما فارم ده ما سره د زراعت ډپارټمنټ ډیر امداد کړی ده اول خو د ګلکچ ایریا توی تحصیل خلکو بوم دغه هغه کرل انګور خو روایتي طور باندې به کرل لرګي به ورته شخول په دیوالو باندې اړول هغه به انګور زخمی سو مثال پرورش به ښه نه کاوه نو بیا ما زراعت ډپارټمنټ سره تعلق وساته ملاقاتونه مې یو څه وکړو نو زه د دوی شکریه ادا کوم خصوصا د ډایرکټر انور صاحب او ډي جي مراد صاحب او ورسره د دوی کوم ټیم د وانه ایریا کوم افیسران دي د ټولو زه شکریه ادا کوم چې ما سره دوی دا هیلپ وکړو